نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحیم. زما محترمو د قربانۍ متعلق موږ څه اهم بحث شروع کړی وم. په دغه حوالې سره مزید مسایل د ستاسو مخې ته ږدم. د ټولو نه اولنۍ او ضروري خبره هغه دا ده چې قربانۍ چې کوم څاروي دي په دې کې څونه حصې د هغې تعین اجازت چې کوم دی ما او تا ته شریعت راکړی دی. نو د قربانۍ د څاروو دپاره چې کوم څاروي دي یعنې غوا ده، میښه ده، سخی دی، سخی ده، کټې دي، کټۍ ده، دغه شانتې اوښ دی، چیلی، ګډه. نو په دې کې چې کوم غټ څاروي دي په دې کې موږ ته شریعت د 7 حصو اجازت راکړی. د دې نه سوا ته په دې کې د حصو تعین نشي کولی. او چې کوم واړه څاروي دي په هغې کې ما او تا ته د یوې حصې چې کوم دی اجازت دی. که بالفرض په غټ څاروي کې د 7 په ځای 8 کسان شریک شو نو دې کې د چا قرباني صحیح نه ده. او که د 7 په ځای باندې پکې 15 یا 2 یا 3 یا یو کس ځان له په یوازې غټ څاروي واخیستی نو د ده قرباني صحیح ده. دغه شانتې چیلی ګډ کې هغې کې یوه حصه ده، د دې نه پکې زیات نشته دی. او د عمر متعلق علماو لیکلي چې کوم غټ څاروي دي د اوښ او د اوښې نه علاوه یعنې غوا، میښه، د دې عمر چې کوم دی د هغې تعین شریعت 2 کاله کړی دی. او د اوښ او د اوښې تعلق چې کوم د عمر دی هغه د 15 کالو سره دی. چې کله دا 15 کالو ته ورسي یا غوا، میښه 2 کالو ته ورسي نو دا د قربانۍ دپاره صحیح شي. او چیلی او ګډ چې کوم دی دا چې کله 1 کال ته ورسي نو دا د قربانۍ دپاره صحیح شي. د دې نه مخکې په دې باندې قرباني جایز نه ده. بیا بعضې ځناور داسې دي چې په هغې کې ما او تا ته په نظر باندې عیب ښکاري، خو په شریعت په نظر کې د شریعت په سترګه چې ورته وګورو نو هغه عیب نه وي، یعنې په هغې باندې قرباني جایز وي، صحیح وي. یعنې مثال کې طور باندې بعضې ځناور داسې چې هغه په بدن باندې ویښته وي او هغه ویښته وسوځي، ویښته مزید نور چې کوم دی هغه نه راخیږي. نو داسې ځناور چې کوم دی چې د ده اعضا د بدن تمام اعضا د صحیح او سالم وي، صحیح وي، اگر چې ویښته دې پې نه وي خو چې د ده د بدن اعضا صحیح وي نو په ده باندې قرباني چې کوم ده شریعت څه وي هغه جایز ده. دغه شانتې بعضې اکثر چې موږ د څاروي ذبح کوو، قرباني کوو په کم ټایم باندې نو موږ دا څاروي راغورځوو نو دغه درس سره یا چې کوم دی اکثر ځای زخمي شي یا مات شي نو د دغه متعلق علما څه فرمایي د ذبح په وخت کې چې کله ته قرباني ذبح کې څاروی ذبح کې او دا ته راوغورځې او د دک د راغورځېدو د وجه نه په دې کې څه عیب راغی، خپې یې ماته شوه، لاس یې مات شو یا بل څه داسې عیب راغی او دا د ذبح کولو په وخت کې وي نو دغه عیب چې کوم دی دا عیب نه دی بلکې په دغه سره قرباني کېږي، د دغه عیب څه اعتبار نشته دی. بعضې ځناور داسې دي چې هغه غلاظتونه خوري، ګندګي خوري، عادت شوي وي وار په دې لارو کوڅو کې ګرځي، بیا د قربانۍ دپاره خلک خرڅ کړي خو هغې کې چې کوم دی هغې بدن ته ټول غلاظت دننه تللي وي، ګندګي چې څونه د هغه خوري. نو د داسې متعلق ځناور متعلق علماو لیکلي دي چې داسې ځناور باندې قرباني کېږي چې کوم غلاظتونه خوري، خو د هغې دپاره طریقه دا ده چې هغه څه وخت چې کوم دی ته په موږي باندې وتړه، خپل کور کې وتړه، چې تا سره چې کوم ځای هلته کې وتړه. نو د دغه متعلق که چېرې دا اوښ وي او د اوښ غلاظت خوړلي وي نو کم از کم دغه اوښ چې کوم دی دا ته 40 ورځې په خپل موږي باندې په خپل کور کې ځان سره وتړه چې د ده د بدن نه غلاظت ختم شي، د دغه د بدن نه غلاظت پاک شي نو دې د قربانۍ دپاره بیا صحیح دی. او که دغه شانتې غوا، میښه وغیره وي نو هغه چې کوم دی یا چیلی ګډ وي نو هغې متعلق کتابونو لیکلي دي چې 10 ورځې دکه څاروی چې کوم غلاظت یې خوړلی دی نو 10 ورځې دا په خپل موږي باندې خپل کور کې ځان سره وتړه چې دې چې کوم دی د ده د بدن نه غلاظت لاړ شي او د ده بدن ته پاک خوراک ورشي نو بیا په ده باندې چې کوم دی قرباني جایز ده. بعضې څاروي داسې دي چې هغه شنډ وي یعنې بچي نه راوړي یا چې کوم دی د هغې ښکر مات شوي وي نو د داسې څاروو متعلق علماو لیکلي دي خو چرې په شرط د دې چې دا ښکر د ویښ نه وي کټ شوي، بره کټ شوي وي نو په ده باندې چې کوم دی قرباني جایز ده. او دې سره یعنې دې داسې وي چې کوم ځای د ده د ذبح کېدو وي د قربانۍ وي هغه ځای پورې دی په خپلو خپو راتلی شي نو په داسې څاروي باندې قرباني جایز ده. بعضې څاروي داسې وي چې خلکو پې د اوسپنې د راډونو سره داغونه لګولي وي د څه دپاره یا څه د وجې دپاره پې داغونه لګېدلي اکثر په دې پتونانو باندې په دې سټ باندې وي یا په دې سر باندې وي نو د داسې څاروو متعلق علماو لیکلي دي خو په پتونو باندې یا په څه ځای باندې داغ کړي وي او یا چې کوم دی والې خوړلي وي یعنې په سیسیس سره او د هغې د وجې نه پې چې کوم دی زخم یا نشان جوړ شوي وي نو د داسې څاروو چې کوم دی قرباني جایز ده او صحیح ده. خو بهتره دا ده چې دام دې پې نه وي یعنې د دې نه هم ځان بچ کړو، که بالفرض دا وي نو قرباني پې جایز ده. د دې نه بعد چې کوم دی
علما نور مسایل ذکر کړي دي، یعنی هغه څاروي چې د کومو څاروو چې کوم د قرباني جایز نه ده، هغه مختصر الفاظو کې ستاسو مخه د ذکر کوم. هغه ځناور چې د هغه پوزه کټ وي نو د هغې باندې قرباني جایز نه ده. د کوم ځناور چې ژبه کټ وي په هغه باندې قرباني جایز نه ده، یعنی دونه ژبه کټ شوي وي چې د هغې د وجې نه هغه خوراک نشي کولی، ګیا نشي خوړی، نو جایز نه ده. خو چېرې چیلې ګډه وي او د هغې چې کوم دی د پیو چې کمتي دي، چیلې وي یا ګډه وي د هغې چې د پیو کمتي دي او د دې د پیو یو تی چې کوم دی دا اوچ شوي په هغې کې پی نه راځي، نو په دغې چیلې یا ګډې باندې قرباني چې کوم ده هغه جایز نه ده. او که چېرې غوا یا میخه وي او د هغې چې کوم دی دوه تی چې کوم دی د هغه اوچ شوي وي د هغې نه پی نه راځي، یعنې چیلې او ګډ یو تی او د غوا او د میخې دوه تی دې نه پی نه راځي، دا تی چې کوم دی دا اوچ شوي دی، نو په دغې غوا یا په دغې میخې سره چې کوم دی قرباني جایز نه ده. دغه شانتې کم ځناور داسې وي چې د هغې دغه تی د پیو دا تی چې کوم دی دا کټ شوي وي او داسې زخمی وي دا تی چې دغې تی سره د دې بچی چې کوم دی د دې نه پی نشي څکې، نو په دغې څاروي سره قرباني جایز نه ده. او د کم ځناور چې مرض ظاهره وي، ښکارې وي، نو په هغې سره قرباني جایز نه ده. دغه شانتې غوا یا میخه د دې کې چې کوم دی، یعنی که چېرې د دې یو تی اوچ وي او درې تی یې صحیح وي نو د هغې سره قرباني جایز ده. او که نه د دې دوه تی اوچ شوي وي او د دې د دوو تیو نه چې کوم دی پی نه راځي، نو بیا په دې سره قرباني جایز نه ده. دغه یو څو اهم او ضروري مسایل چې کوم ما د ستاسو مخه ته کېښودل، په دغه نیت باندې چې الله رب العزت زموږ د اعمال صحیح کړي او زموږ د اعمال د قرآن او د حدیث مطابق جوړ کړي. الله رب العزت ته موږ ټولو له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. بس دا مسایل صرف په دې مقصد او په دې غرض باندې بیانوم چې اکثر وروڼه د دې مسایلو نه خبر نه وي او قرباني هم کوي، پیسې هم ورکوي، اذان هم ستړی کوي، خو د دې کم علمۍ د وجې نه د هغې چې کوم دی قرباني د هغې نه ضایع شي. نو صرف دغه یو مقصد دی چې الله رب العزت د هغې قرباني ضایع نه کړي او چې کومې پیسې هغې ورکوي د هغې پیسې چې کوم دی هغې ته پوره فایده ورسي. او دا یو ډېر لوی عمل دی، ما په دې باندې مخکې بیان کړی دی، تاسو مخې ته پروت دی چې دا د حضرت ابراهیم علیه السلام هغه داستان موږ تاسو ته رایادوي چې کوم هغه د الله په محبت کې او د هغه په عقیدت کې پیش کړو. نو د دې مسایلو ډېر زیات خیال ساتو. اکثر په کورونو کې داسې وي چې ښه د انسان وسم کېږي، ښه چې کوم دی د هغې سره پیسې وي، خو د غفلت د وجې نه یا د کم علمۍ د وجې نه پیسې اته وي، نو دغه شانتې او څاروي یو واخلي، نو د یو کس حصه چې کوم ده هغه د دې په ذمه باندې باقي پاتې شي او دې د پته نه وي د کوم علمۍ د وجې نه. نو هغې له پکار دی چې د دغې یوې حصې چې کوم دی د هغې دپاره چیلې یا ګډ واخلي چې د ټولو حصې برابر شو، د ټولو په سر چې کومه د هغه واجب عمل دی دا د ټولو د طرف نه ادا شي. یا بعضې خلک دا خبرې کوي چې په کټۍ باندې یا په میخه باندې چې کوم دی قرباني نه کېږي، په هغې باندې قرباني کېږي. تاسو ته ما وویل څنګه چې په غوا میخه باندې کېږي دغه شانتې په کټۍ باندې هم کېږي، په اوښ باندې هم کېږي، په اوښې باندې هم کېږي. نو دا ټولې خبرې چې کوم دي دا اهم او ضروري خبرې دي چې زمونږ دغه اعمال چې کوم دی هغه الله رب العزت په خپل دربار کې قبول کړي. چې کله زمونږ دغه عمل د دې قرآن او د حدیث په رڼا کې وي نو د دغې څاروي دا وینه چې کوم ده دا به ځمکې ته وروستو رسي او زما او د ستا د قبولیت چې کومه وعده ده الله رب العزت د دې نه مخکې کوي. نو الله رب العزت ته معلم په دغه باندې پوره د عمل کولو توفیق راکړي او ما سره د الله رب العزت تاسو له هم په دې باندې پوره د عمل کولو توفیق درکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. جزاک الله.